الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الله أكبر كبيرا. الله جل جلاله قدرت و طاقت دا هم ذکر کیو. د قیامت د ورځې د کافرانو حال هم ذکر کړي. په من کې الله جل جلاله خپل د وحدانیت دلیل د قدرتونو سره ذکر کړي. وَيَوْمَ نَحْشُرُ فَكُمْ رَجْرَا جَمَكُمُنْغَا من كل أمة دهر يو جماعتنا فوجا يو ټولګي ممن دهر چانا يكذب بآياتنا چې هغوی به دروغجن کول زموږ آیتونه فهم یوزعون پس دوی به ټولګي شي. الله اکبر. کافران به جدا جدا جماعتونه جوړ شي په مختلفو طریقو باندې چې څنګه یې وایي نو په هغې کې اختلاف نشته چې دا کافرانو کې مختلف ګروپونه دي. څوک آتش پرست دي، څوک بت پرست دي، څوک یهودیان دي، څوک عیسایان دي، څوک قرآن نه مني، څوک پیغمبر نه مني، د چا په آخرت باندې ایمان نشته، څوک دهریان دي الله نه مني. نو دو ځان جماعتونه بشي. دا ټول چې د شي بیا به الله پاک د دوی نه تپوس کوي. سخته ورځ د تپوس دغه ده. بار بار خپلې مخې ته د قیامت ورځ راویسته غواړي. موږ تاسو به په نیکۍ باندې مجبوره کول او د ګناه نه بندول دا به زموږ ستاسو په سوچ کېږي. که موږ خپل سوچ دین طرف ته راونه ګرځو ظاهري اعمال زموږ دپاره د هدایت ذریعه نشي جوړېدی. سوچ چې زموږ سوچ همیشه په آخرت کې پروت دی، سوچ همیشه د مرګ سره یې مرګ. ما به د حرامو نه منع کوي خپل مرګ. د قیامت د ورځې د الله مخې ته ودرېدل ما به د ګناه نه دا څیز منع کوي. الله اکبر. حتی اذا جاءوا کله چې راشي دوی قال ابویو تا اللہ پاک اکذبتم بی آیاتی اے تاسو دروجن کړیو زما آیتونه. ما خپل آیتونه تاسو ته رالیږلي تاسو نه منل. سوي تاسو چې دا دروغ وي دی. ولم تحیطوا بها علما او نوی پوشي پاغې باندې د علم په اعتبار سره. پاغې تاسو پوشي نه وی انکار ته کړی دروجن کړیو. اما ذا کنتم تعملون یا څه کول تاسو کدا نه بل څه وجه تاسو چې چل کو تاسو خپل حالت بیان کړئ. تاسو چې ما دنیا ته لېږلي وه زما آیتونه ستاسو مخې راغلي دین راغلی ستاسو مخې له تاسو دروغجن کول ځان پې پوه کړی نو
کنه څه وجه و چې چل کو تاسو دنیا کې تاسو څه عمل کو دوی ته خو به اوس حق واضح شي ووقع القول عليهم ثابت وشونا په دوی باندې پورا بشي حجت په دوی باندې اوس به دوسر جواب نه واپس مونږ څه ویو حقیقت خدا غلې چې مونږ دا الله آیاتونه نه دي منلي دا الله پیغمبرانو ته مونږ دروژن ویل دي او دا الله کتاب ته مونږ دروژن ویل دي نه دي منلي مونږ خپل خبره ته رښتیا وي ووقع القول عليهم ثابت بشونا پدوی باندې بما ظلموا بسبب د ظلم د دوی فهم لا ينطقون پس دوی با خبر نشي کوله دغه وخت کې خلک چې وي متل چې مشهور دی چې په خله قچه ګوته نتلا خبرې نشي کوله کنه خبره د بار خلک ولول غواړي کنه دوی به خبر نشي کوله نه خله باندې څه وي حقیقت خدا دې کوم چې واورېدو دغه کسانو ته الله پاک دلیل پیش کړي چې چرته قرآن او حدیث اړو تاسو ته بیان شي نه وي پیغمبر اړو راغلی نه وي د ورځې او د شپې د تغییر ستاسو سوچ نه جوړ کړی چې د ورځې شپه کې دا بدلون څنګه راځي څوک راولي څوک خود دې پیدا کوونکی شته اولم يروا دوی نکتا انا جعلنا الليل چې یقینا منګر زولې د شپه لیسکنوا فيه چې بدی کې آرام کې شپه د څه د پاره ده آرام د پاره یاد ساته شپه د انګټه ګرم انګټه نه کې څه پر نه شي کسی کوي کنه یا ډرامي ګوري یا تاش کوي دې لپاره الله شپه نه پیدا کړي شپه د څه شي لپاره آرام لپاره درې قسمه کسان چې ویښ پاتې کېږي ماسخوتن نه راسته هغه د لپاره اجازه ده بقایا د لپاره اجازه نشته ګناه ده الله مجبوری جدا شه دی ډیوټي کنه هغه کې جدا مجبور ده یا هغه کس چې دین زده کوي علم زده کوي نو هغه د ماسکوتن واستي کتابونه ګوري دي اکثر علماء په دې په شپې روکل کنه ټول شپې من طلب العلا سهر الليالي څوک چې اوچته درجه ګوري کنه هغه بشپیرونه یغوص البحر من طلب اللؤالي څوک چې ملغلري تلاش کوي هغه په دریاب کې غوپی خامخوي بر په وچه باندې ملغلري نه من رعم العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحال شیرونه می من رام العلا من غیر کد اضاع العمر في طلب المحال چا چې اوچت مقام حاصلول غواړي اوچت درجه حاصلول غواړي د الله په نس او مهنت نه کوي دا غیر لپاره کوشش نه کوي او اسه خوب ویني دسي کنه چې ما غټه اوچته درجه وي لوی مقام وي اضاع العمر في طلب المحال په یو ناممکنه چیز کې اس خپل د عمر ضایع کړ سوال نه پیدا کیږي ته مهنت نه بغیر اوچته درجه ملوي شي الکه دنیا کې د مهنت نه بغیر څه کار کیږي چې مقام ملويږي نو د آخرت مقام بغیر د مهنت نه څه ملوي شي دین په مهنت ده نو دین زده کوي ماسبتان نه راسته د شپې وخت پاتې کېږي امام مسلم رحمه الله خواږه کجرو ټوکره پرته ده ځان کتاب ګوري جمع شپې دي څوک امام مسلم رحمه الله مسلم شریف چې لیکل
د شپې ناسته کجورو غټه ټوکرۍ ده ډکه ده د کجورو د ځان کتاب ګوري دې نه یو کجورو راغلی خوري پته ورته نشته چې چل کومه که نه د دې د زیاتوالي ډېروالي کموالي د مړښ او د دې خبرې احساس ورته نشي ځانه په کتاب کې مګن پروت دی که نه دا ډېرې تجربې شي دي مولانا عبدالحی رحم الله پلار غالبا چې هغه مطالعه د کتاب د کتو په دوران کې هغه اوبه وغوښتې دا پلار یې خفه شو چې دا څنګه کتاب دی ګوري چې د کتاب کتو په دوران کې د اوبو ته زړه وشو اوبو طرف ته فکر لاړ دا د څنګه کتاب ګوري ستا خیال له توجه یکسویي ده که نه دا فرض ده خیر مور ته وي چې ته ورله د اوبو په ځای باندې تیل ویسه تیل ګیلاس کې ورله تیل ویسه یا د شړشم او یا د زیتون څه شي تیل ورله ویسه هغې ول هغه تیل ویوړو ګیلاس ورې کړه هغه کتاب ته ناست دی دا په سر راوړو هېڅ شي پته ورته ونه لګېده ګیلاس یې کېښو هله پلار خوشحاله شو چې صحیح دی برابر د توجه شته امام مسلم رحم الله تعالی کجوري خوري کتاب ته ناست سهار شو شپه ختمه شو او ټوکرۍ ختمه شوه ټوله ټوکرۍ وخوړه کجورو اتفاقي خبره ده جو عجیبه فطري تقاضا ده چې بیا دومره کجوري سړی خوري نو هغه سړي باندې ښې راځي هغه پې بدې ولګېد د هغې د لاسه وفات شو ډکه ټوکرۍ کجوري وخوړې پته ورته نه وه چې ما څه شی وخوړل نو د شپه رونول د دین د زده کولو دپاره ماسخوتن نه وروسته ویښ پاتې کېدل جایز دي او عبادت کوي یو سړی ټولو خلکو الله والو ټولو د شپې عبادت کوي الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي قرآن وي مونځ کوي ذکر کوي وظایف کوي خپل او دې ناسې ټوله شپه ناسې لږ څه ټایم پکې ویده کېږي نورو ویښي جایز دي او درم خپل کور والا سره څه وخت ویښي هم جایز دي لکه د هغې په ده باندې حق دی د دې نه علاوه ګپ شپ دپاره کېناسته هغه کسان چې د شپې کښېني هغه سهار ګوره د برکت د وخت نه محرومه وي برکت سهار کې که نه هغه سهار کې څه شي چینګ اسمان یې خولې ته نیولی پراته کوم کس چې ماسخوتن نه دا خو انسان دی د خوب خو ضرورت شته که نه چې ته د ماسخوتن نه ویښې هغه 10 پورې 11 پورې 12 پورې ته ویښې ته به خاورې سهار پاڅې منځله تهجد الله ستا په خیال به پاڅېدی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت هر خیر هغوی له سهار وختي کې ورکړي هر خیر ولا کله ورکړي سهار وختي کې چې سهار وختي کې څوک ودی نو هغه د خیر نه محرومه دی څوک چې سهار کې ودی د ده نه په مال کې برکت شته نه په عمر کې برکت شته نه په زندګۍ کې برکت شته نه د په خوشحالۍ کې برکت شي هر څه به ډېري خو دی به ټول عمر مایوسه زندګي تېروي او هغې بنیادي وجه دا ده چې ماسخوتن نه ویښي هلکه څملې ولنه بعضې کسان وایي ما له خوب نه راځي داسې وي که نه اکثر وجه دا ده که نه چې موږ له خوب نه راځي نو څه چلو کوو ماسخوتن نه ته یوه پیره صرف یوه پیره تاسو ته یوه خپل د نفس له سزا ورکړه دی چې ماسخوتن نه څو ویښو ځانه ویښ دي خیر دی 12 باندې وده شو که په یوه وده شو وده شه سهار مانځله پاڅه تهجد لکه پاڅېدی شوې پاڅه که نه شوې پاڅېدی سهار مانځله پاڅه بیا موده کېږه ته راتلونکي ماسخوتن ګوره چې بیا څنګه یې تا خو عادت کړی دغسې ده نو بیا وله خوب ورځي ته سهار مانځله تهجد له پاڅه بیا موده کېږه صرف یوه پیره ته دا چلو که سبا ماسخوتن مانځه کې به دې سترګې به درس کې به چل کې دلته زانګې به خوب بدل لځي خوب چې تا عادت کړی څنګه دی څنګه چې نفس عادت کې هغه شانې کار تا نه غواړي نو ته د شپې په 1 بجو د کېږه سهار په 10 بجې پاڅې هغسې عادت دی نو بیا ماسخوتن نه خوب ورځي
نور ځي کنه دا بیا باندې چې موږ ماستر نه خوب نه راځي چې چلو خوب خو خامخا نه راځي کنه چې ته خوب کای نه ستا عادت روان دی جعلنا الليل غرزول د مونږ شپه لیسکنو فی چارامو کې بدی کې والنهار مبصرا او ورځ مونږ غرزول د رڼا چې ته څه کار کوې هغه د پاره لید لازم دي کنه هغه د پاره مونږ ورځ درکړې د ورځې کار کوه سحر شي بیا مو دکېږي ان فی ذلک یقینا فدیک لآیات خامخا دلائل د الله د وحدانیت لقوم یؤمنون د هغه قوم لپاره چې ایمان وروړي ويوم نحشر بكم رجراجمكم من كل أمة فوجا دهر يو أمتنا يوتولگه ممن دهوا چا يكذب بآياتنا چدرو جنكي آياتنا زمنگا فهم يوزعون پس دوی با ټولگی شي حتى إذا جاءوك لچراشدوی قال ابوی ورت اللہ پاک اکذبتم بآیاتی ایتاسو درو جن کڑیو زمایتنا ولم تحیتو بها تاسو نورا گر کڑی دا علما پپوہ سرا اما ذا کنتم تعملون یا تاسو چچل کو ووقع القول ثابت بشی پدوی باندی وینا بما ظلموا بسبب د ظلم دوی فهم لا ينطقون پس دوی با خبر نشی کوله اولم يروا دوی نوینی انا جعلنا الليل چې مونږ ګرځولې د شپه لیسکنو فيه چې آرام کې بدی کې والنهار مبصرا او ورځ رڼا ان فی ذلک یقینا بدیک لآیات خامخا دلائل د الله د وحدانیت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي اللهم صل علی محمد ونظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك